बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई खलील से सऊदी अरब ना यो सवाल कोي چې جی زمونږ سملګري مکې ته عمرې له راغلیو او بیا د مکې نه هغوی طایف ته لاړل زیارت دپاره. خو چې کله طایف نه راتلل نو بیا مکې مکرمې ته واپس رالل، احرام یې نو تړلی. نو دلته ورته ملګرو وی چې یاره په تاسو خو دم لازم شو. نو دې وضاحت وکړئ جی آیا په دی باندې دم لازم دی او که نه. ګوره جی طائف دا د میقات نه بهر دی او د طائف نه بغیر د احرام نه مکې مکرمې ته راتلل دا صحیح نه دی. طائف نه بیا دوباره مکې ته راتلل کاغذ ته د عمرې دپاره راځي یا څه ضروري کار دپاره راځي یا حرم شریف کې مز دپاره یا نور څه ضروري کاری که د هغې دپاره راځي. هر صورت کې چې د طائف نه راځي مکې مکرمې ته نو میقات نه به احرام وتړي او عمره هغه به وکړي، او که بغیر د احرام تړلو نه میقات باندې تیر شوي نو ګناهګار به. ها بیا دوباره میقات ته راتلل او احرام تړل دا په ده باندې اوس واجب دي، او که دوباره میقات ته رانغی او احرام یې ونه تړه نو بیا په ده باندې دم لازم دی او د عمرې قضا هغه پې هم لازم ده. طائف نه چې نن سبا مکې مکرمې ته راځي نو دوه لارې راغلي دي. یو لار هغه حدا ده، خو دغه د لارې نوم دی. طائف ته نږدې یو غر دی مشهور او هغه سیاحتي علاقه هم ده، خو اصل میقات چې دی هغه قرن المنازل دی. نو د هغه ځای نه به احرام وتړي او بیا به راشي او عمره هغه به دوباره کوي جی.